الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و عزت مندو سامعینو، دا الله جل جلاله په فضل و کرم سره او د حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی الله تعالی علیه وسلم په نظر کرم سره نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې عرض گزار یم چې کومه سلسله موږ شروع کړې وه د هغې دویمه کړی، چونکې دا ترجمه او دا تفسیر دا به د عوامو دپاره خصوصا چې زمونږه چې څومره هم عوام دي اهل سنه والجماعه او زمونږ کوم پښتانه رونه دي خویندې دي، هغوی هم د دې نه اکتساب فیض وکړي. نو مختصرا د قرآن عظیم الشان او د تفسیر په باب له لږ څه قدر وضاحت کول غواړم. یاد ساتئ عزتمندو، د قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله په خپل خوږ نبی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې نازل کړي، او دا داسې یو کلام دی چې دې کې که اصولو ته وکتلی شي نو دې کې حقیقت او مجاز، صریح او کنایه او ایجاز او اتناب، دا ټول چې کوم طلباء کرام درس نظامی کې وایي دا ټول کلام په دې قرآن عظیم الشان کې شته. او د هغې دپاره د علم خامخا لږ څه قدر ضرورت به وي، خو دا انشاءالله کوشش په دا کوو چې دا په اسان انداز کې ستاسو په حضور کې زه پیش کوم. او دا خبرم یاد ساتئ چې په دې کې هم شک نشته چې څومره هم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وو، هغوی هم د قرآن عظیم الشان په فهم کې هغې کې هم تفاوت وو، یعنی څوک ډیر پوي څوک لږ پوي. او د قرآن عظیم الشان چې څومره هم معنا مرادي هغې کې هم تفاوت وو. لکه چې کوم صحابه کرام به حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سره شب روز وو، نو هغوی به د اسباب النزول چې ورته ویل کېږي چې د دې د نزول څه اسباب دي
نو هغه به پیژندل په نسبت د هغه نور صحابه کرامو نه چې هغه به ورسره نه و. او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په دغه صحابه کرامو کې چې کوم ډیر مشهور مفسرین دي هغه څلور جلیل القدر چې کوم صحابه کرام دي حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک دي. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه مبارک دي. او امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه مبارک دي. او امیر المؤمنین سیدنا حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک دي. او د دین بعد سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما، سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی الله تعالی عنه دے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے، اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ دے، اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دا صحابہ کرام مشہور مفسرین کی دغه جماعت کی شامل دي. نو اوس چې کوم اولنی درې خلفا دي د دې چې کوم تفسیر را نقل له هغه کم دی. د هغې وجه دا وه چې چونګې دی هم حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک پسې د دې زر وفات وشو، او بلدار چې دی د خلافت چې څومره هم مشغلې وي په هغې کې دی شامل وو، او د خلافت چې څومره هم امور وو په هغې کې به دی پیش وو. نو ځکه دی دغه روایت د تفسیر د قرآن عظیم الشان په باب لکم، او هر چې سیدنا مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک دے، نو د هغوی په باره کې علما فرمایي فهو اکثرهم تفسیرا للقرآن، چې د هغه مبارک نه چې کم تفسیرات قرآنیه را نقل دي هغه د دې نور صحابه کرامو نه ډیر زیات دي. ځکه چې سیدنا امام معمر رحمه الله د سیدنا عبدالله ابن وهب ابن عبدالله نرا نقل کوي، او هغه وړاندې د سیدنا بالطفیل رضی الله تعالی عنه مبارک نرا نقل کوي. دی مبارک فرمایي چې شهدت علی یخطب وهو یقول، چې ویزه حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه مبارک سره وما چې هغه خطبه ورکوله، وهو یقول، او دی فرمایل چې سلونی زمانه سوال وکئ، فوالله لا تسألوا لي عن شيء الا اخبركم به، زمانه د الله په ذات باندې قسم وي چې د کم یو سیز په باره کې تاسو زمانه سوال کوئ مگر دا چې زه به د هغې جواب درکمه. دا له سیدنا مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه شرافت او کرامت دی. لکه دلته کې د دې متعلق نه دی ذکر، د هر یو سیز په باره کې چې زمانه تپوس وکړي زه به د هغې جواب درکومه. دا د دې هغه فیضان دی د دې په سینه کې چې کوم د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نه ورته میلاو. او ودا یو فرمایل چې وصلونی ان کتاب الله، او زمانه بیا د کتاب الله په باره کې تپوس وکړي، سوالات را نه وکړي. فوالله ما من آیت الا انا اعلم،
زمانه د الله په ذات باندې قسم وي په قرآن عظیم الشان کې داسې یو آیت نشته مګر دا چې زه په هغې باندې ماته ډېر علم حاصل دی. ابلیل نزلت ام بنهار، چې آیا دا آیت د شپې نازل شوی دی او که د ورځې نازل شوی دی. ام فی سهل ام فی جبل، آیا دا په هواره ځمکه باندې نازل شوی دی او که په غره باندې نازل شوی دی. دا د دې د کثیر العلمي یو مثال دی چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ندی څومره خوشچینی کړې وه، د علوم او د حکمت چینه وه. لکه مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک محبوب علیه السلام مبارک دا فرمان دی انا مدینة العلم وعلی بابها، چې زه دا علم یو خار یم او مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه دا د دې دروازه ده. دا معنا ده. او سیدنا خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمه الله تعالی علیه په اتقان شریف کې چې د اصول التفسیر کتاب د 2 جلد کې هغه کې فرمایي د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک نه، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان القرآن نزل 7 احرف، چې قرآن عظیم الشان په 9 حروف باندې نازل شوی. ما منها حرف الا وله ظهر وبطن، داسې یو حرف په دې قرآن عظیم الشان کې نشته چې د هغې یو ظاهري معنا وي یو باطني معنا وي. ده وان علی ابن ابي طالب عنده من الظاهر والباطن، او صرف سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه یو داسې هستی ده چې هغه مبارک سره دغه حرف او دغه کلمې ظاهری معنا هم موجود ده او باطنی معنا هم موجود ده. نو د دین هم اندازه لګي چې قرآن عظیم الشان چې کم ظاهری معانی دي دغه صداغي باطنی معانی هم شته چې هغه باندې دغه صحابه کرام پویدل او دا سینه به سینه د اولیاء کرامو په سینو باندې دا هغه انوارات او هغه تجلیات الله جل جلاله دا هغه ورود کوي او دی گاهی بگاهی چې کله مخلوق خدا ته د هغه ضرورت وي نو دی د دغه معانی کشف کوي عوام الناس ته. دغه شان سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا هم په فهم بالتفسیر کې ډېر لوی کمال او مهارت لرلو. او دا ځکه چې سیدنا عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه دعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته کړې وه چې اللهم علمه الکتاب والحکمه، چې خدایا زما دې بچی ته زما دې تر زوی ته د قرآن عظیم الشان علوم ورکا او حکمت ورله ورکا. او یو بل روایت کې راځي چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل، چې خدای دې له په دین کې پوهه ورکا او د علم التاویل چې کوم علم دی په هغې باندې ورله پوهه ورکا. او سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل فرمایي د دې گواهی ورکوي چې نعم ترجمان القرآن ابن مسعود ابن عباس، چې د قرآن عظیم الشان چې کم ترجمان دی هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. لکه چې محبوب علیه السلام مبارک ورته د حبر لقب ورکړی و. حبر په عربی ژبه کې عالم ته ویل کېږي ځکه چې د علم ډیر زیات. او سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک یو خاص مدرسه وه د تفسیر په مکې مکرمه کې. نو هلته به دوی مبارکو
كان يجلس لاصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى. التبع جمله تابعین چې کم صحابه کرام چا لیدلی هغه تابعین وی، دغه تابعین یو جرمټ پاو او د دوی مبارک به د قران عظیم الشان تفسیر بیانولو او دغه ځای نه به دوی اکتساب فیض کو او خپل جولای به د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د هغه فرامین نه چې کم دوی مبارک اوریدلیو لیدلیو هغه فرامین به دغه تابعین ته بیانول. دغه شان سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا هم په تفسیر کې یو لوی مقام او عظمت لري او دا ځکه چې سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه احفظ الصحابه لكتاب الله واقرأهم له، چې د مبارک د صحابه کرامو په دې جماعت کې د قران عظیم الشان ډیر حفظ لرو او ډیر لوی قاری د قران عظیم الشان. او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک په فرمایل چې من سره ان يقرأ القرآن رطبا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد. چې څوک دا غواړي او څوک چې دا غواړي چې هغه خوشاله شي نو هغه د قرآن عظیم الشان قرأت مغسی انداز کې چې څنګه دا نازل شوی دی دغه غواړي چې دغه زوارما چې ما ته خوشحالي په دې باندې میلو شي نو هغه د قرأت ابن ام عبد، یعنی دا د دین مبارکو یو لقب وو، یعنی د سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په قرأت باندې د قرأت ووري او ودی کی د دسله به خوشاله شي. دغه شان سیدنا مسروق رحمه الله چې دا هم د تابعین د جماعت نه دی فرمای چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایل دا د دې د قران عظیم الشان سره د محبت یو انداز دی. فرمایي چې والذي لا اله غیره ما نزلت آیه من کتاب الله الا وانا عالم، زما دی په هغه ذات باندې قسم وي چې داغه نه علاوه بل معبود برحق نشته. چې قران عظیم الشان یو آیت چې نازل شوی دی مگر دا چې زه په هغې باندې خبردار یم فی ما نزلت و عین نزلت، چې دا د چا په باره کې نازل شوی دی او چرته نازل شوی دی او وی که چرته ماته د دې خبرې علم وشي چې څوک زمانه هم په کتاب الله باندې ډیر پوه شته او هغې له مطلب اوخرسېدی شي نو زه به خامخا په اوغ باندې مزل وکما او د دنیا بل ګټ کې هم وي نو زه به دته ځان رسوم. دا د دوی مبارک او محبت قرآنی و چې قرآن عظیم الشان سره دومره محبت لرم. یاد ساتئ د قرآن عظیم الشان چې کوم تفسیر څوک بیانوي به د قرآن عظیم الشان د دې مفسرینو او د دې محدثینو تفسیر به بیانوي. په دې وخت کې څوک مفسر نه جوړیږي او نشتا. که یو سړی د قرآن عظیم الشان ترجمه کوي نو هغه ترجمه د اوریدو لایق او قابل نه چې کم تفسیر هغه د قرآن نه بیانوي. داسې تفسیر نه چې قرآن آیت وای او بیا منګړت بکواسات کوي، داسې کلام کوي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام بی ادبیانې کوي، د اولیاء کرامو بی ادبیانې کوي، د صحابه کرامو بی ادبیانې کوي، نه د قرآن عظیم الشان په متن باندې پوهیږي او نه د دې تفسیر باندې پوهیږي، بلکې تفسیر او تعویل کې دی فرق هم نشي کولی. دغه شان سیدنا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ د مبارک د قرآن عظیم الشان په حفظ کې ډیر زیات شهرت لرو او د دې مبارک سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ابی اقرأنا، چې سیدنا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مونږ کې ډیر لوی قاری دی
ډېر لوی قاری دی. لکه طبقات ابن سعد کې دا خبر ذکر شوی دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما ته چا هم داسې یو حدیث نه دی بیان کړی مګر دا چې ما د هغه نه طلب د پوهې کړی دی چې کله به زه د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دروازې له راغلم او به ودو نو زه به د دروازې نه واپس شوم او که چېرته هغه زه زما د دې مکان زما د عظمت نه خبر وې نو خامخا به هغه دا خوښه ګڼله چې هغه پاسېدلی وي ځکه چې زما مکان حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په نسبت باندې ډېر لوی خو لیکن ما به دا بده وګڼله چې زه هغه تکلیف کې واچوم چې اوس په هغه ماله بیا راپاسي او بیا ماله درس راکوي دا د هغې ادب و خپلو اساتذه کرامو سره. دا مختصرا یو څو چند خبرې ما ستاسو په حضور کې پیش کړي. دویم نمبر باندې دا خبره کوو چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه چې کوم تفسیر را نقل دی د دې څه مقام دی. نو مقدمه ابن الصلاح کې دا خبره ذکر ده چې کومه خبره دا ذکر شوې ده چې تفسیر د صحابي دا حدیث ته مسند دی یعنی دا خبره چې د صحابي چې کوم تفسیر را نقل دی دا حدیث او مسند دی نو دا هغه تفسیر چې هغه متعلق وي د یو آیت د نزول سبب سره یعنی صحابي د دې بیان کړی وي چې دا آیت چې نازل شوی دی نو د دې څه سبب وو چې دا صحابه کرام خبر ورکړي. نو دا خبر خو به اله ورکړي چې دی دا اخذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه کړی وي د ځان نه خدا بیان نشي کولی یو صحابي چې دا آیات کریمه چې کله نازل شوی نو د دې د نزول څه سبب وو یعنی دا اسباب خو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک په علم کې وو نو خامخا چې یو صحابي دا سبب بیانې نو دا به ځکه بیانې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا اخذ کړی دی ولا مدخل للرأي فيه او په دې کې خو دخل نشته راایله چې کني صحابي رسول په دې کې خپل رائے چلوي. همدا وجه چې امام زرکشی رحمه الله په برهان کتاب کې ذکر کړی دی چې قرآن من حيث التفسير دا په دوه قسمه دی. یو هغه قسم دی چې پاغي کې د قرآن د آیت تفسیر او نقل په دې کې وارد دي یعنی د هغه آیت تفسیرم وي او نقل هم راغلی او یو هغه قسم دی چې باغې کې نه تفسیر وي او نه نقل وي لکه چرته دا اول واخلو چې باغې کې تفسیرم وي او نقلم وي نو یا به دا د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نه را نقل وي د هغه آیت تفسیر یا د صحابه کرامو نه یا د تابعینو د اولنی جماعت. نو اول چې باغې کې د سند د صحت نه بحث کیږي او دویم نمبر دا چې هغه صحابي دی تفسیر ته کتلی شي کچرته دی صحابي دا تفسیر د لغت په اعتبار سره کړی وي نو دا صحیح په دی چې دا اهل لسان دی صحابه کرام خو اهل لسان او عرب وو فلا شک فی اعتماده او دا غي په اعتماد کې هم شک نشته ځکه چې یو صحابي
دا تفسیر دا د لغت په اعتبار کوي او لغت باندې خواغي عالم او بما شاهدوه من الاسباب والقرائن فلا شك فيه یا هغه چې هغې ته دا خبره مشاهده کې وا د هغې اسباب او قرائن او ورته معلوم و چې دا په کم سبب نازل شوی دی او د دې څه قرینه وه په دې کې هم شک نشته د دې خبرو نه دا خبره ثابته شوه چې د صحابه کرامو چې کم تفسیر دی هغه مقبول دی ځکه چې تفسیر بالرای د هغې خبره وړاندې را روانه ده هغه اصلي هم حرام ده او صحابه کرام اعلم بالحلال والحرام یعنی د حرام او د حلال علم هم صحابه کرامو ته وو او د قرآن عظیم الشان چې کله خبره به راغله د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نه به استفسار کوو د نن دپاره دومره وضاحت کافی و ان شاء الله العزیز سبا به د خیره تفسیر د تابعینو په دور کې چې د تابعینو په دور کې مفسرین یا د تفسیر چې کم عهده ده هغې په کومه طریقه او کم تابعین وو چې هغوی دغه ذمه اوچته کړې وه د هغې بحث په ان شاء الله العزیز سبا بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین